مختصر القدور سیزن 3 سبق نمبر 5. د شجاجو له لاس قسمونه بیان شو. مخته یې چې دغو شجاجو کې څه رقم ته طریقه چلیږي. یې چې په فی الموضحة القصواص ان کانت عمدا، د کوم موضحه د څه زخم ورکې شي جواد شي، لکه سړی ووایي ډوکی ورکې شي جواد شي، نه دی کې چې د قصاص ته دی کې قصاص اسون ده که نه ویلې ډوکه جوتول دي بس غوښه ورباندې دوره به پرې کړی شي زر ډوکي ته ورسي که چیرې عمدن د شی کړي. ولا قصاص فی بقیت الشجاج، د کوم بقایا چې زخمونه دي دی کې قصاص نه چلیږي. قصاص ورکې ممکنه نه د ستو مساوات وکي، کوم حده پرې بیوایي کوم حده پرې ډوکه متحده کېدل نشي، ځکه دی کې دیت ورکول شي. وفي مدون الموضحه، د موضحانه څه کوم کام زخمونه دي لکه موضحانه لاندې څه کوم تیر شو تاسو ته د حارس و دامعه دامیه بازعه وغیره دی کې چې دي ففیه حکومت عدل، څه کوم عدل کسون وي هغه به دی ولا قیمات ولګي. لکه یو مملوک ته که نه غلام ده که دوره زخمی وي هغه څومره قیمتي که دومره نه زخمی هغه څومره قیمتي، دواړو کې کوم فرق ده که نه. لکه یو قیمت یو غلام د زخمی ده چې څه کړه د دامیه یې کړه د وینې کړی و، بل روغ رموټ و، یو په 12,000 خرڅېدو بل په 15,000 نه 3,000 فرق شو که نه دمره روپۍ به دا ویر کړي. سوره یې د خاص یو مثال خبره وکړه. وفي الموضحة، که بیا د موضحه والا زخم چې ډوکې ورکې راښکاره کړی دومره یې والی ان کانت خطأ، که چیرې غلطۍ سره ونه داسې لګېدلو نصف عشر دیت، دیت ولا څه کومه لسمه حصه دا څو جوړېږي 15 خون جوړېږي که نه نیم مغه به ویر کړي. وفي الهاشمة، د هاشمه والا چې کوم د ډوکه ور قیمت کړی عشر دیت دی کې دیت لسمه حصه وي. نو څو شوې لاسو خون تقریبا جوړوي. فی المنقله یا منقله د کوم کې سړډوکې خپل ځای نه خطا کړی وي عشر دی کې شه د لسمه حصه ده. عشر و نصف عشر دیه، یوه خو د لسمه شوه لکه نه بله د لسمې نیمه شوه یعنې 15 خان تقریبا یې واچوه. وفي العامة، د دماغ یې ورکې رمنډ کړي وي داسې زخم یې لګولی وي ته نو ثلث دیت دی کې دیت دریمه حصه ورکول شي 33 خون تقریبا جوړیږي 3 نیم. وفي الجای په تندسې که خیټې ته یې والو نه نه خیټې ته زخم رسېدلو کلمو ملمو ته معدې ته ثلث دیت دی کې دریمه حصه دیت 33 خون. فإن نفذت، که بیا د زخم دوره تیزو څه مخته نورو ورلوړلو کلمو ملمو کې عرضو ته ورسېدو مثال معدې ته فهي جائفتان، دا بیا داسې لکه 2 ډبل زخمونه دي لکه 2 ورې سړی کلمو ته زمین په فیهما ثلثا الدیت، دی کې بیا د دیت 2 ثلث به ورکوي. یو کې 33 شو که نه بل به 33 کې 66 وغیره خون به ورکول شي. وفي اصوابع الید، که لوس ولا ګوتې ونه کټ کړي وي صرف لسونو ولا ګوتې لوس ور پرې نصف دیت دی کې نیمه حصه ورکول شي دیت ولا 50 خون. فإن قطعها مع الکف، که تلای ورسره پرې کړی وي ففیها نصف دیت دی کې 50 خون دي ځکه چې تلي سره نیول وغیره کېږي خو د ګوتو نه بهر نه کېږي. وإن قطعها مع نصف الساعد، که بیا ورسره څنګلی کټ کړي وي لیچه څه ده ففي الاصوابع والکف نصف الدیه، ګوتې او د تالای دی به نیم دیت ورکي. وفي زیادت حکومت عدل، بقاعده لیکم لوس مړوان دی کاټ کړی دی ولا فیصله به عادل کسون وکي کوم په دې ریټ وغیره باندې پوهېږي. وفي الاصبع یا اصبع الزائد حکومت عدل، که یو سړی د شپې ګوتې زیاتي ګوتونه چوکټ کړي او په ویلې دربوالي کې د دې زیاتي ګوتې قیمت به حکومت عدل لګوي حاکم عدل. وفي عین الصبي ولسانه وذکره، وړوک ماشوم د پیدا شوی د مو ته څه پته لګي چې دی ولا دا شیان به ورسته ښه وي که نه یې ځکه څه خو یا خبرې نه زده
نور شیو نه پاته نه لګي چې خسي ده نه د خسي سترګې به نظیر وي که نه وي. وفي عین الصبي وړوکو ماشوم د سترګې ته چې خوه کړو ولساني ژبه مه به یې ورباندې غاکه وذکره عضو تنسل اذا لم يعلم صحته صحت پاته مو ته نه وه او نه دغه شیانو څه د صفاته لګېدل چې دا وړکه څنګه وي نو حکومت عدل دی ولا قیمت و حکومت عدل به لګوي. ومن شج رجلا موزحة نو سړی د بل سړی سار ته ووالو ټوکی رمنډ شو په ذهب عقل هغه د وجې نه عقل ختم شو بدماغه ونه جوړ شولو او شعر رسه سار ویښتیا ځینه ختم شو چمړه یې ونه اوچته کړي وه چې سریوال او تبرګي وغیره سره دخل عرش الموزحة فی الدیه دیو لتوان په چی کې داخل شو مزیحه ولا دیت کې داخل شو. وان ذهب سمعه وبصره وکلامه کبه یو سړی د سار ته واله ویښته خیاسي غریب ور خاتم شو دی سره سره غیګونه یې کاڼه شو سترګو نظیرې خاتم شو ژبه یې ګونګه شو سار کې ټول مین سیسټم د کنه سنټرل ایریا اف د بوډي فعليه عرش الموزحه مع الدیته دیت بلاند کی ورسره موزیحه ولکم تاوان د عرش و تیل شي یا ارش ټکه نو دا به سره لنډی کوم تاوان د دا به ورکوي. ومن قطع اصبع رجل نو سړی د بل سړي نه ګوته یې کاټ کړه چې سره ویوالو فشلت اخرى الى جنبها بله ګوته ور پرې شاله شوه رګونې سره ټچ دي ففيهما الارش دوړو تاوان بوس لنډی ولا قصاص فيه عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په نزد دي قصاص نشته قصاص ورکې مسالت نشي کېدل شي. ومن قطع سن رجل سره د بل سره نه غوښ ولوړولو ویوالو څه طریقې سره غوښونه ولوړېدو فنبتت مکان اخرى خو هغه غوښ بیا رشین شولو خو دا خو بلوغت نه مخکې اکثر کېږي غوښونه رشین کېږي یو سړی که ټومر ته ورسېږي بیا خو هسې نه شین کېږي خو که بیا هم رشین شو چلو څه فرض واجب نه ده سقط الارشو نبضدي سړي نه بیا توان نشي رخصتل ویلې ځکه څه شاعر شین شو د دسی لکه ویخته چونه کاټ کی خدا بلوغت نه مخ کی وی لکه یوړ کی ولغا کی. ومن شج رجلا یو سړی د بل سړی مخ ته یا سارتی ولو فلتحمت الجراحه خورست ماغه زخم څو را ډاک شو غوخینه مندمل شو چټو ورکی نشو پوته ولم يبقى اثر اثار ورکی نو ونبت الشعر ويخترش نشو مغزي بن کوم ويختو زویو سقط لرشند ابي حنیفه رحم الله امام سی وسر باندې توان نشته ویل ارڅ برابر شو. وقال ابي يوسف رحم الله امام يوسف سی شنا عليه عرش العلم د کوم دار دی ور سواله خوږی کړه بیزتی کی رسی دی توان بلندای. وقال محمد رحمه الله فرمای عليه اجره الطبيب صرف ډاکټر ولا توان لاند کی څومره پیسې رغلی دوی رغلی سرجن وغیره ولا مغه بلندای نور ور باندې توان نشته. خدای چې واړه مشروم ولا یوري بالغ شي سړی ښځه هغه ولا چټو بیا نه ډکېږي هر څو تې پوتې وي څو پرې نورې طریقې ورګې استعمال نه یې کړي سرجري ولا